دا رکوګانې دا چا ایجاد کړي او درې مطلب سره نو رکو دا د ټیټېدو په معنی سر راځي پر لمونځ کې انسان چې په کم ځای باندې ور ټیټېږي دغه ته رکو وایي درې اصطلاح هم چېرته وروسته مقرر شوې ده خو د دې رکوګانو تعین چې شوی دی نو دا په اعتبار د معانی سره شوی دی د قرآن کریم یوه سلسله شروع یوه خبره شروع نو چې په کوم ځای باندې یوه سلسله ختمه شي نو هغې په حاشیه باندې بیا دا د عین نښه کړي نو دا پرې خبره کې تا ته اساني ده ځکه هر چا ته خو پته نه لګي چې خبره په کوم ځای باندې ختمه شو یو عجبي مونځ کوو عربی پسې شاته ولاړو سلام چې وګرځو عربی ورته قاري صاحب یوسف علیه السلام د کوی ته ور واچو خو بیا دې راونه خیجو لاندې یې پکې پرېښود نو اوس مونږ عجمو ته څه پته لګي نو هلته کې چې یوه سلسله ختمه شي نو د دې د اسانۍ دپاره چې په دې ځای باندې ته رکو کولی شي یوه خبره ختمه ده د دغې اسانۍ دپاره د رکو د اصطلاح دا رایج شوې ده د دې موجد څوک دی دا رکوګانې چا چې دی نو دا ایجاد کړي نو دې کې راسې حتمي فیصله چا نه ده کړې چې یاره د دې رکوګانو اصطلاح چا ایجاد کړه بعضې علماو د هغوی رای دا دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دور نه د دې رکوګانو اصطلاح چې دی نو دا ایجاد شوي وه او بعضې وایي چې دا د بخارا د یو قاري ایجاد دی هغه په دې باندې محنت کړی دی قرآن کریمې دا په دغې اجزاو کې تقسیم کړی د رکوګانو په دغې اجزاو کې تقسیم کړی دی لکه فتاوی علمگیری هغې 540 تعداد د دې ښولی دی 540 رکوګانې قرآن کریم کې په اعتبار د معنی سره دا تقسیم شوی دی او قاری ته په دې کې اساني پیدا شوې ده چې ته په دې ځای باندې رکات کولی شي او علمګیري بیا لیکلي چې که یو قاری یا یو کس چې دی نو دی په تراو کې ختم د قرآن کریم کوي نو صحیح ختم خدای چې هغه 20مې ته وشي که نه نو بیا په 20مه باندې چې دی ختم کوي نو د هغې د اسانۍ دپاره د 540 تعداد چې دی په دې کې قرآن کریم تقسیم کړی دی چې دی یو یو رکو باندې رکات کوي نو دی 20مې شپې له به د قرآن کریم ختم چې دی نو دا وکړي نو دا یا د عثمان رضی الله تعالی د دور نه را روانه خبره ده او یا د بخارا د یو قاري ایجاد دی نو په دې وجه دا د قرآن د متن نه خارجه په حاشیه باندې دا د عین شکل کړی صرف د دغې اسانۍ دپاره نو دا یو بل تقسیم د قرآن کریم په 540 تعداد کې دا وشو د دغې اسانۍ دپاره چې په دې ځای ته رکات کولی شي او که ختم کې نو چې په دې ځای باندې ته رکو کې نو بیا به ته 20مې شپې له قرآن کریم په اسانۍ سره دا ختم کې بیا د دې نه لاندې یو بل تقسیم دی قرآن کریم کې هغه د آیاتونو تقسیم دی دا آیاتونه دا پرې قرآن کې څنګه ایجاد شول دا چا ایجاد کړل او دا د کوم وخت نه را روانه خبره ده نو د آیت معنی د نشانی دا په معنی د نشانې سر راځي آیت نښې ته ولی شي تلک آیات الله ځای په ځای قرآن کریم کې را ذکر دي نو آیت ته آیت ځکه وایي چې د آیت هم پرې خبره باندې نشانی ده چې قرآن کریم کې داسې یو خبره ذکر شي بیا ورپسې بله خبره ذکر شي نو د دې پرې منځ کې د آیت دا نښه کړي نو دا په دې خبره باندې نشانی ده چې دا شاته حصه چې کومه ذکر شو نو دا چې ورپسې کومه حصه د قرآن را روانه دا د دې نه جدا ده دا په دې خبره باندې نښه ده دا شاته بیله خبره پوره شو دا د دې نه جدا ده د دې وجې نه دې ته آیت وایي ځکه چې دا په دې باندې نښه ده عام انسان ته خو پته نه لګي غیر علم ته خو پته نه لګي خبره په کوم ځای باندې ختمیږي دا جدا ده او که دا یو ده نو د دغې نشانې دپاره نو دا په صورت کې دننه د آیتونه په صورت کې دننه یو وړوکی شان تقسیم دی چې په کوم ځای باندې یو فقره یا یو مستقل حکم ختم شي نو په هغه ځای ورته دا وړوکی غونته تقسیم دی صورت کې دننه نو په هغه ځای ورته نشاني ور ولګئ نو هلته سپارو مطابق خورا خبر ذکر شو چې دا په 13 اجزاو کې تقسیم دي چې میاشت کې انسان ختم کړي هغه ته اساني منزلونه دا قرآن کریم و منزلونه کې تقسیم دی چې هفته کې یو سړی ختم کوي هغه ته اساني رکوګانې د فتاوی علمګیري په قول سره 540 دي الان کې را اوس قرآن چې تاسو ګورئ نو دې کې به تاسو سره دې نه مختلف هغه چې کوم دی نو شمار په نظر باندې راشي خو د هغه د قول مطابق 540 دي که یو انسان 20 رمضان ته ختم کوي چې هغه د په دې کې اساني